زه د دې موقع په مناسبت تاسو ته یو څو خبرې رونو عرض کول غواړم. دا بخاری شریف کې نن تاسو ختم کړ. امام بخاری رحمت الله علیه دا کتاب لیکلی دی او د دې باب یو غرض زه ستاسو مخکې پیش کول غواړم چې دا راته لږ ضروري ښکاري. زما رونو یو انسان چې یو باغچه وکري، ځان لږ پوه کې یو تمهید درته ایږدم، او یو باغ کري نو دی د هغې دوه قسمه خدمت کوي. یو دا خدمت دی چې د دې باغچې آبیاري وکړي، اوبه ورته واچوي او د دې شاخ تراشي وکړي، او که دې باغچې ته د دارو درملو ضرورت شي نو دارو پرې واچوي، دې ته سره واچوي، دې ته لختي جوړ کړي او هر وخت د دې د اوبو انتظام وکړي. دا خدمت به کوي، خصمانه به کوي، آبیاري به کوي. د دې مقصد دی چې دا باغچه میوه وکړي او دا میوه وشو کوم اخرم او د هغې نه فایده حاصله کړم. لیکن دویمه ډیوټي د ده یو بله په ذمه پرته ده، ادا چې د دې باغچې حفاظت به کوي. که د دې باغچې د حفاظت ونه کړي او ښه باغچې برابر کړه، بوټی لوی شو، کامیاب شو، د شپې به څوک راشي غونډ بوټی به دی یوسي. او یا دا دی چې میوه تیاره شوه او دا میوه به اوس کریټونو او پیټو کې بندول غواړي او څوک د شپې رالل غله، دی خو حفاظت نه کوي، غونډه میوې وشو کوله یوه ویړه، نو باغچې خدمت دا کال خواري دا بلا فایده او عبسه لاړه. نو دی که هوښیاري دوه قسمه ډیوټي به کوي. یو به د باغچې حفاظت کوي چې دې نه څوک څانګه ماته نه کړي، دې نه څوک بوټي کنډم نه کړي او دې نه څوک میوه غلا نه کړي. او دویم به د دې خصمانه کوي، آبیاري به کوي چې دا میوه ورکړي. دقه رنګې دا احادیث مبارک او دا دین دا هغه باغچه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کرلې ده او لومبې آبیاري د دواړو جهانو مبارک سردار کړې ده او د هغې نه پس صحابه کرامو په دې کې لګیا دي او د دې نه دا باغچې زیاتې کړې. دا بوزغلي یې نورم یوړو، دی نورم وکره، خصمانه یې وکړه او دفاع یې وکړه. هغې نه پس تابعین، اتباع التابعین او بیا زموږ محدثین حضرات رالل. یو مثال به تاسو له درکم د امام بخاري چې کوم سره زموږ تعلق دی. امام بخاري رحمت الله علیه دا دواړه ډیوټۍ وکړلې. یو خو د حضور پاک احادیث صحیحه هغې امت ته ورسول او د هغې نه چې کومې میوې دي هغه د تراجمو په شکل کې چې کوم ترجمة الباب د قایم کړې د هر حدیث نه مخکې، دا د حدیث میوه ده، دا مستفاده مسله او مستنبطه مسله د فقهیه د امت ته ورسولې. احادیث ورسول، خدمت یې ښه وکړه او کوڅه په کوڅه وګرځېد او دا میوې ورسولې، آبیاري یې وکړه د حدیثو او حدیث صحیحه په خپل اصلي شکل کې امت ته ورسول او هغه نوم یې حاصل که د ده کتاب چې علما لیکي اصح الکتب بعد کتاب الله الباری الصحیح للامام البخاری. دا یو قبولیت او یو شرف الله دله ورکړ. د دې آبیارۍ سره سره دویمه ډیوټي امام بخاري کړې ده. دویمه ډیوټي څه ده؟ ادا چې چا هم په دین حمله کړې ده، امام بخاري د اصولو لاندې د احادیثو د قرآن د رڼا لاندې دا غیرت کړی دی. کتاب الایمان په هغې کې په چا رد وکړه چې چا زمونږ په عقایدو رد کړی دی او زمونږ د عقیدې د باغچې نه غلا کړې ده، که هغه مرجئه دي، که هغه معتزله دي او که هغه خوارج دي او که روافض دي او که نور خلق دي. او دا اخیری باب دی که خو صراحتا امام بخاری فرمایی کتاب الرد علی الجهمیت و غیرهم، اغا ډله چې جهمیه ورته وایي او اغا ډله چې مرجئه ورته وایي او معتزله ورته وایي او فلاسفه ورته وایي، په هغې باندې هم په دې کتاب کې دی رد کوي. څه مطلب؟ تا ته ښایي چې ګورې دا هغه خلک دي چې زمونږ د حضور هلکه خبرې مه کوئ که نه یا شور ولې کوئ؟ دا د زمونږ دا انتظامي والا شور کوي، مخکې شه وروستو شه، مخکې شه وروستو شه، ټول خاموش شه، بس که ځای وي خلک به راځي او که ني په قلار به کښېني. خاموش بس، چا د خولې نه مخکې شه وروستو شه و نرم. دا ملګري کښېنئ، تاسو مهرباني وکړئ، دا ولاړ ملګري ټول کښېنئ کښېنئ کښېنئ، تشریف رکړئ، سارے ساتي تشریف رکړئ، کښېنئ بچې کښېنئ، ماشاءالله کښېنئ کښېنئ، ځان ته څادر واچوئ
او خو اطمینان سره کینې کینې شابسې کینې مه ودرېږئ کینې جي بره چتونو کې ځای شته ټول کینې مولانا حامد الحق صاحب راغی هغه له لاره ورکوي او نور چې څومره ملګري دي ټول په ځای باندې کینې مه پاسئ کینې بس دې ته لاره ورکوي او نور کینې اے بھائی جان آپ بھی تشریف رکھیں جزاکم الله ماشاء الله کینې دغه پوړو کې لاره پرېږدئ بله دویم دریم څلورم چې ډک دی د خلکو نه او هغوی ته لاره ورکوي جزاکم الله بس ما ته متوجه شئ یو ګټو وګوره نو زما وروڼو دلته کې هم په هغه غلو چې کوم راځي او زمونږ په عقایدو رد کوي هغه ډاکوان چې په عقیده رد کوي او زما د عقیدې په باغچه باندې لوټ مار کوي نو امام بخاري په هغوی باندې دلته رد کوي خو د اخیری کتاب کې اخیری باب چې کوم امام بخاري راوړه وندع الموازین القسط لیوم القیامه وان اعمال بني آدم وقولهم توزن دلته په چا رد کوي بس حافظ ابن حجر عسقلاني علامه کرماني او قسطلاني ټولو لیکلي دي چې دا په معتزله رد دی ولې چې معتزله د وزن د اعمالو منکر دي اعمال اذا وجدت عدمت او اعاده د معدوم دا محاله ده او که بالفرض اعاده امشي نو غیر متقوم بنفسها دي دا غي وزن ممکن ده خیر دا زه پرېږدم دا مبحث تاسو د خپل استادانو نه اورېدلی دی اصل غرض د تخیب دا غرض ثانوي دی د امام بخاري ګورئ اصل غرض د امام بخاري دلته رد دی په بعض حنابلو یو عقیده وه هغې کې هغوی د افراط او د غلو نه کار اخیستی و نو امام بخاري په هغوی رد کوي څنګه یو زمانه کې د معتزله دور راغلی و د مامون الرشید د زمانه کې معتزله شروع شو او اصل معتزله دا د صحابو په آخري زمانه کې او د تابعینو اوله زمانه کې را پیدا شوی دی مامون الرشید په آخره زمانه کې لوی مولا وګورئ او عالم و معتزلي شو او هغه کوشش کو چې داسې یو دین برابر کم چې د اختلافات د امت ختم کم قمقل دی که نه اختلافات د امت ختمېدی نشي سوال نه پیدا کیږي چې د ډاکټرانو اختلاف ته ختمولی شي یو ډاکټر له ورشي او دارو به راته ولیکي بل ډاکټر له ورشي به میډیکل سپیشلیست دی دی به هم وایي چې دقه یو بیماري ده ابه وایم صاحب دقه یو بیماري ده د هغه ذهن کې یو دارو دی د ذهن کې بل دارو دی ته دا ختمولی شي نو د علماء اختلاف نشي ختمولی په حقیقت کې که د علماء په منځ کې اختلاف وي او په اخلاص بینئ نو اختلاف د علماء د امت دپاره رحمت دی وسعت پیدا کوي امت ته خو خیر د یو د اچار یو ډبې تیار کړ او په هغې کې د مختلف مکتبې فکر د نظریو نه یو نظریه شامله کړه د معتزله وې پکې یو نظریه شامله کړه ځان پې پوه کړئ طالبانو هغه نظریه دا ده چې الله پاک خبرې نه کوي خدای له صفت د کلام نشته گفتگو او خبرې خدای نه کوي دا یو خطرناکه خبره راووته هلکه ولې خبرې نه کوي وی خبرې خو جبه غواړي شونډې غواړي بې د شونډو د ژبې نه او د تالو نه خبرې نه کېږي بعضې حرفونه پوزه کې ادا کېږي حلق کې ادا کېږي نو که ته وی خدای خبرې کوي نو بیا به خدای له شونډې هم منې ژبه به هم منې عیاذا بالله تالو به هم منې اوس به څه کې ښه نو دا قرآن شریف څه شی دی چې ته وی خدای پاک خبرې نه کوي وی دا چې خدای پاک د یو صورت یا د دوو صورتو د نازلولو اراده وکړي نو په هوا کې نقشه جوړه شي د قل هو الله احد نقشه په هوا کې جوړه شي په خولې الله پاک له خوله نشته او نه خبرې کوي نقشه جوړه شي نو جبریل علیه السلام هغه نقشې ته وګوري نو حضور پاک لی راوړي سوره یاسین شریف الله نازلولو اراده کوي نو په هوا کې نقشه جوړه شي نو جبریل علیه السلام هغه نقشه ذو ته کي ذهن کې واچي نو رسول الله مبارک لی راوړي نو نقشه خو مخلوق ده کلام د الله نشته خدای کلام نه کوي او که ته په اطلاق د کلام کې په اعتبار د مجاز به کې دا مخلوق دی دا نقشې دي خدای خبرې نه کوي هلکه قبقلو ولې عقل پسې لاړی د معتزلو
د باطل عقیدی بنیاد په دریو خبرو دی، خو وخت نشته هغه درته نشم ویلی. یو بنیاد دا د اتباع الهوا د دوی کې، یو تحسین الظن بالعقل، د شریعت په مقابله کې عقل باندې ښه ګمان کوي، او دریم الجهل بمقاصد الشرع، او د هغې خطرناک نظریات دي. وخت نشته اوس، صرف دا یو ټکې درته ویم، یو علمي خبره ده او د طالبانو ته ښکاره کوم، او دا درته ویم چې زموږ محدثینو څومره خوارۍ کړې پته راته ولګي. دا د هغوی نظریه شوه چې که چا ووایي چې قرآن د الله کلام دی او غیر مخلوق دی، سزا به میلاویږي. او دې معتزلو د 40 سال نه واخله 45 سال حکومت کړی دی صاحب، او درسونه د حدیث مکمل بند کړي، درس حدیث بند. دغه نظریات به خلکو ته په سکولونو کې او په مکتبونو کې په مدرسو کې ښایم، او چې کله به خبر شو چې یو محدث لګیا دی د حدیثو درس کوي، به جیل کې واچو، یا به وجه یا به جیل کې روستو. په خدای قسم د دنیا محدثین شهیدان کړل ظالم. دا هغه وخت چې امام ابو حنیفه مشران ائمه وفات شوي دي، امام مالک وفات شوی دی، امام شافعي مصر ته لاړ، خپې یې وویسته چې داسې جنجال دی، میدان کې احمد ابن حنبل ولاړ دی. نظریه څه شوه چې قرآن د خدای کلام نه دی، که ته ورته مجازن کلام الله وی نو دا مخلوق دی، دا نقشې دي، خدای خبرې نه کوي. هسې تاسو پوهیم خدای له صفت د لیدو منې که نه منې، بصویر دی که نه دی، دوی خو د صفاتو نه ګورې انکار کوي، او موږ وایو دی ښه نو خدای چې لیدل کوي په څه کوي؟ بیا خو به خدای له عیاذا بالله سترګې منې، رڼا به منې، اوس به څه کوي؟ محتاجه شو. خدای پاک سمیع دی که نه دی؟ علاو دی هر څه اورېدونکی خو دی، نو اورېدل خو غوږ غواړي او د غوږ پرده غواړي. خدای علیم دی او که نه دی؟ او دی. نو علم خو زړه او دماغ غواړي، او حواس خمسه ظاهریه غواړي، او د فلاسفو په نس حواس خمسه باطنیه غواړي. اوس به څه کوي؟ خدای ته تراخه او خواږه معلوم دي که نه؟ او بلکل معلوم دي. نو تراخه او خواږه خو په ژبه معلومیږي، نو ژبه واله منې. نو خدای پاک ته خوشبویه او بدبویه معلومې دي که نه؟ او بلکل معلومې دي. نو چې معلومې دي نو په پوزه پوزه به منې. او که ته وی نه لیدل کوي عیاذا بالله، نه اورېدل کوي، غوږ غواړي، نه ورته خوشبویي بدبویي معلومه ده عیاذا بالله، پوزه غواړي، نه ورته خواږه او تراخه معلوم دي عیاذا بالله، ژبه غواړي، نه ورته علم مشته ځکه چې زړه او دماغ غواړي. نو دا به څنګه خدای وي چې نه لیدل کوي، نه کتل کوي، نه علم شته، دا نه خبرې کولی شي؟ دا به څنګه خدای وي عیاذا بالله؟ زمونږ عقیده سوره د اهلسنت والجماعت مونږ وایو الله اورېدل کوي، په اورېدو کې غوږ ته او د غوږ پردې ته محتاجه نه دی. لیدل کوي، په لیدلو کې سترګو ته او د سترګې ګاټې ته محتاجه نه دی. خواږه او تراخه ورته معلوم دی، خو د څکې ته محتاجه نه دی. خوشبویه او بدبویه ورته معلومې دي، خو پوزې ته محتاجه نه دی. علم د خدای ډېر زیات دی. د چا علم د خدای علم ته نه رسېږي، خو په علم کې زړه ته او دماغو ته او حواسو ته محتاجه نه دی. دقه رنګې الله خبرې م کوي، خو په خبرو کې شونډو ته، ژبې ته او تالو او مرۍ ته محتاجه نه دی. څنګه به لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د خدای په شان شته نه. مخلوق تاسو د خدای قیاس په مخلوق کوئ، د الله قیاس په مخلوق مه کوئ. عقیده د اهل التفویض او د اهل التحقیق دا ده چې الله چاکران لکم صفات ویلی دي چې زما دا صفت دی، مونږ یې ورته بالکل منو، ولا نقول کیف وکیف وکیف. او زه طالبانو ته ویم چې زمونږ علما وایي چې کیفیت مجهول دی، زه ویم یوازې کیفیت نه کنها حقیقتا مجهول دی. مونږ ته هېڅ پته نه لګي. الله وایي زه سمیع بالکل یې، الله وایي زه بصیر بالکل یې، الله وایي ما له صفت د کلام شته. امام بخاري ځای په ځای ردونه کړي دي، ما ته ګورئ، امام بخاري ځای په ځای ردونه کړي دي. الله له صفت د کلام ثابتوي. یوم نقول لجهنم هل امتلأت، دوزخ سره به هم خدای خبرې کوي. نقول نقشې نه جوړوم، نقول ویم به انه لقول فصل. دا نقشه نه ده قرآن شریف، قول د خدای خبره ده، فصل فاصل بین الحق والباطل. نو امام بخاري دلته ډېر زیات بابونه په دې اخر کې راوړي دي او دی ثابته کړې ده چې قرآن د الله کلام.
اوس راشه دویمې خبرې له چې د الله کلام شو خدای خبرې کوي نو الله کلام نفسي چې الله څنګه غیر مخلوق دی کلام هم غیر مخلوق اوس راشه جګړه جوړه شوه د چا د اهل سنت والجماعت او د معتزله احمد ابن حنبل راوس میدان ته څه نظریه دی دا قرآن د الله کلام دی که نه هغه دی خو د الله کلام دی او مخلوق دی که غیر مخلوق غیر مخلوق خدای مخلوق نه کلام چې کله الله دا کلام وسره دا هم غیر مخلوق دلایل شروع شو جیل کې واچاو څلېرویشت میاشتې بیا یې راوویسته دربار کې مناظرې له درونو احمد ابن حنبل دی وخت کې سپینګیري مولا دی مولا علی قاری لس لکه لیکلی دی حافظ ابن کثیر شپاړس د شپاړسو لکو د رسول الله مبارک دی کې موقوف او مقطوع ټول داخل دي د روایاتو حافظ دی د شپاړسو لکو متقی او پارسا مجتهد او فقیه لوی عالم په زنځیرونو تړلی راوسته خپو ته لاسونو ته زنځیرونه دي وایي چې کله یې را روان کړم احمد ابن حنبل وایي یو بوډۍ راله ډاډ راکړه یو بوډۍ ښځې پولیس نیولې او اتکړو کې بیړو کې تړلې ډېره اوږده دلچسپه واقع ده د هغه د مجاهدې ته پوره داستان نشم ویلی و یو بوډۍ اواز راکړه چې احمد یو خبره در سره کوم ما پولیس والا ته ووایي چې دا بوډۍ یو خبره کوي بړی ارمان دی ریولی وایي چې بوډۍ راله وایي ما ته غوږ کې وایي دا واورئ ښه چې احمده ډېر خلک د شاته ولاړ دی ډېر خلکو ستا لمن نیولې ده او ډېر خلک په دې ښکلې عقیده تا پسې ولاړ دی ګوره احمده وایي دیوالو له دې بوځي او سخته سزا دله درکوي خو ګورې احمده عقیده پرې نه دی ګوره ټوله دنیا به رسوا کې ای بچې ویرېده ټول خلک به رسوا کې ماشومان او بچی او ښځې به رسوا کې او د سوچا عقیدې خلک به رسوا کې ګوره احمده وال به درکوي خو ګوره ټینګ شه او که په والو اوښوی دی ګوره ټوله دنیا به بېعزته کې وایي د دې ښځې خبرې لږ ډاډ راکړه وایي چې مخکې لاړم یو بل سړی اواز راکړه چې احمد یو خبره در سره کوم بیا را نږدې شوم څه وی وی ما پیژنې مې نه وی د بغداد فلانکې غل یم غل ډاکو وی احمده د سلو نه زیات په غلو کې نیولی شوی جیلونه مې خوړلې دي مار پیټ کایا هو د دنیا وال مې خوړلې دي خو تر ننه پورې ما د یوې غلې اقرار نه دی کړی یو غلا مې نه ده منلې خو والی شوی ما چې په غلې اقرار وکړه ډېرې زیاتې زبون حال کړی مو دربولې خو ما د یو غلې اقرار نه دی کړی احمده والو له دې بوځي ګورې هسې نه په دې والو د دې باطلې عقیدې اقرار ګورې ونه کې وی زړه مې نورم ډاډ شو چې مجلس ته لاړ دی خوا معتزله دی خوا احمد ابن حنبل اور لاکھوں کا مجمع تھا لکھونه خلق زرگونم نہ ہزاروں سینکڑوں بھی نہیں لاکھوں لوگوں کا مجمع تھا معتزلہ بھی تماشے کے لیے کھڑے تھے اور ہمارے اہل سنت والجماعت کے سے عقیدے والے لوگ احمد ابن حنبل کے شاگرد اور شاگرد ان کے شاگرد اور سچے اور نیک لوگ بھی میدان میں تماشے آئے ہیں کہ زمونږ د مشر سپینګیري سره بدن سلو به بکیږي مناظره کیږي هغوی عقلي خبره احمد جواب ورکوي اخره کې احمد ورته وایي چې ما مه خفه کوئ یو ټکې درته ویم ان کان معکم شیء من کتاب الله و سنت رسول الله فهاتو که د خدای د کتاب او د پیغمبر د سنت یو ټکې د سرې راوړی اخوونه ورسره فیصله یې په دې وکړه چې احمد له دورې ورکوي دا واقعه حواله در کوم مولا علی قاری په دې لومبي جلد په مرقات کې په د حالاتو کې لیکلی ده او حافظ ابن کثر په البدایة والنهایه کې دا لیکلی ده دا سپینګیري مولا یې ودرو صاحب او کمیس یې ولا شاته اوچت کلمن او جلاد یې راوغوښته یومنا دوو غزارو له مستقل جلاد چې په دریم له به دې ستړي وي نو سم غزار به نشي کولی لومبی جلاد راغی جلاد او په احمد ابن حنبل دی کوړه ورکړه خو چې څنګه یې کوړه ورکړه خو سپینګیری دی
کچه سرمن د وینې روانې شوې او احمد ابن حنبل چغه کړې بسم الله چې دویمه کوړه یې ورکړه او کوړې د پاسه کوړه میلاویږي زخم د پاسه والی کېږي وی انا لله و انا الیه راجعون چې درېمه کوړه یې ورکړه وی لا حول ولا قوة الا بالله چې څلورمه کوړه یې ورکړه وی لن یصیبني الا ما كتب الله لي چې پنځمه کوړه یې ورکړه واه واه خو مضبوطه کوړه نوی جلاد راځي نو احمد ابن حنبل چغه کړې القرآن کلام الله غیر مخلوق بل عقیده اعلان یې او چې بله کوړه یې ورته ورکړه وی الحمدلله او چې بله دوره یې وبروله نو شاته نه پرتوغاښ وشلېده ناړه کټ گیا شلوار کټ گیا شاته پرتوغاښ وشلېده او چې وشلېدې شاګردانو چغې کړې دا لکونو مجموعه کې یو شور جوړ شو یو چغې شوې شاګردانو چې یا الله زموږ دا سپینګیري ملا دې په سر رانیولې دې پروردګاره خدای دومره ازمایش کې دې دا غریب اچولی دی دا به اوس پرتوګ لاندې وشلېږي وشلېده لاندې به وغورځېږي نو دا به تر قیامته پورې دا مخالفین د احمد ابن حنبل په تاریخ کې رده د عورت دا ډرامې لیکي دا خو یا الله زمونږ د دې شیخ الحدیث غټه بېعزتي ده خدایه یا خدای په څه ګناه دې رانیولی دی یا الله دا دومره سزا ولې ده احمد ابن حنبل سر الله ته اوچت که تکلیف وخت کې به چغه چاته وو ها ویمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو الله ته سر اوچت که مولا لقاري لیکلی دی حافظ ابن کثیر لیکلی دی چې خدای پرتوغاښ لږ هم ښکته نه کو بې پرتوغاښه پرتوګه بې پرتوغاښه پرتوګه شلېدلې پرتوګ د خپل ځای نه اوچت شو د پورې کلک شو نو مولا علي قاري یو کم دېرش لیکلی دی او حافظ ابن کثیر اووه دېرش دا دورې یو وه چې ویې وه بېهوشه شو نور یې وه خو بېهوشه شو وی راشئ دا مولا م یو څه شاګردانو یو چې کله هوش کې راغی نو شاګردان دې تپوس کوي وی حضرت دا بسم الله دې ولې وی وی بس د الله نوم خولې له راغی نو او په دویم انا لله ځکه وی چې د مصیبت او د تکلیف وخت کې مستونه کلمه ده او په دریم مې لا حول ځکه وی چې د غمونو د پاره علاج هم دا دی او په څلورمه مې تقدیر ته خبره حواله کړله چې لن یصیبني الا چې څه خدای لیکلي دی به رسېږي او په پنځمه مې د خپلې عقیدې برملی اظهار وکړ چې وهې څومره م وسې وهې زما عقیده دا ده چې دا قرآن د الله کلام او خبرې دي او دا د الله کلام نفسي دا مخلوق نه دی غیر مخلوق وی صاحب دا په بله دوره دی الحمدلله ولې وی الحمدلله خو د خوشحالۍ وخت کې ویلې کېږي او دا خو د غم وختو وی ستاسو خبره ټیک ده خو دې وخت کې مړله یو وسوسه راله چې احمد ډېر سخت والدي ډېر سخت او وجود مې دړدېده او سوځېده هسې نه د یووالو سره مې عقیده نیګڼوله شوې نو ما خپل له توجه ورکړه وی الحمدلله زړه مې په خپله عقیده ټینګ ولاړو وی د زړه په ثبات او په استحکام او په ټینګوالي مې الحمدلله وویل وی صاحب چې په بله دوره دې پرتوغاښ وشلېد او پرتوګ لا مونږ خو چغې کړې مونږ یا خدای دا به څه کېږي بس مونږ خو یې ساه رانووته او تا سره الله ته اوچت که څه دی وی وی ما سره م سودا شوه نو ما خپل رب ته رجوع کړه یا رحیم و یا ودود یا ذا العرش المجید یا فعال لما یرید اسألك بعزتك التي لا ترام وبملكك الذي لا تضام إن كنت على الحق فلا تهتك ستري إن كنت على الصواب فلا تهتك ستري ورس وخت کم دی یعنی د الله د کومو صفتونو انتخاب یې کړی دی موقع ته ګورو د صفاتو ته ګورو خدای که په حق یم زما پرده ماله نو په حق هم خدای مې پرده ورنغېشته دې وخت کې مامون الرشید مړ شوی او د هغه ضرور د معتصم بالله حکومت دا ظلم هغه وکړ د مارونو چې کله دې په قلار شو امام شافعي رده استاد دی نو شافعي صاحب رحمت الله علیه مصر کې د مصر قاهره کې د هغه قبر لتلی خبرې مه کوئ خبرې مه کوئ هذا ښې وکړل بس خبرې مه کوئ شیخ صاحب له لار ورکئ
شیخ عبدالرحیم فضلی صاحب غریب بیمار دی الله دې روغ صحت ورکړي بس تاسو نور خاموش کینئ بس یو څو کسان هغې راوړه بس ما ته متوجه شي امام شافعي صاحب استازی راولېږه وی احمده چې دا په کوم کمیس کې دی د قرآن د مخه واله خوړل دا کمیس به ماله راولېږي هغه یې ولولېږي نو شافعي صاحب ته چا وی وی په دې شلېدلي یو زوړ کمیس څه کې وی دا مې پکار دی نو چې کله امام شافعي رحمت الله علیه وفات کېده نو وصیت یې وکړ وی چې ما له غسل راکې او مړ شم او کفن راکې نو د کفن لاندې زما په سینه د پاسه دا کمیس ور واچوې ما نه به الله تپوس کوي چې شافعي څه دې راوړی دی زه به خدای له څه جواب ورکوم دا به ووایم چې الله نور خو څه نشته خو ما د ځان نه پس چې کوم د حدیثو شیخ پرېښی دی احمد ابن حنبل او چې هغه ستا د قرآن دپاره په کوم کمیس کې قرباني ورکړې وه نو الله حقه کمیس به درله په سفارش کې راوړلی او زما رونو یحیی ابن اقسم وایي د امام محمد شاګرد دی او د امام ترمذي استاد دی وی ما په خوب کې احمد ابن حنبل ولید وی ما چې الله د سره څه وکړل د جنت باغچه کې وی راته وی یارېدم چې الله ته مخامخ شم وی الله راته وی چې احمده مه یارېږه زما د قرآن د مخه دې تکلیف تیر کړی دی نو یو داسې انعام در کوم چې بې د پیغمبر نه مې بل چاله نه دی ورکړی داسې انعام در کوم هغه دا دی چې ما سره تر ننه پورې چا ملاقات کړی دی من ورای الحجاب د پردې نه پورې غاڼې کړی او تا ته دا خپلې پردې لر کوم او زما دې مخ ته نیغ نیغ وګوره دا وال چې احمد ابن حنبل ته میلو شو نو بعضې حنابله په غلو په افراد او توش کې رانل نو هغې وی کلمې لفظیم قدیم دی دا هم غیر مخلوق دی او دا زمونږ سره چې کوم الفاظ مونږ په ژبه وایو او جبریل علیه السلام یې وایي او حضور پاک یې وایي وایي دا هم غیر مخلوق دی او قدیم دی او دا کاغذونو کې چې قرآن لیکلی دی دا هم غیر مخلوق دی او دا پاڼې هم غیر مخلوق دی بس توش کې راغلی نو امام بخاري په دې باب کې ګوري اصل پاغوی رد کوي د دې نه مخکې نه وایي باب قرات الفاسق فاسق والفاجر والمنافق چې فاجر او منافق هم قرآن لولي نو ولې فاجر غیر مخلوق دی څه قدیم دی څه او منافق قدیم غیر مخلوق دی څه هغه مخلوق دی نو تلفظ مخلوق نو دلته څه وایي چې اعمال د بني آدمو او د هغې اقوال به تللی کېږي نو دا اقوال زمونږ چې کوم تلفظات دي نو دا مخلوق دی دا غیر مخلوق نه دي وزن په غیر مخلوق کې نه کېږي او په مخلوق کې کېږي اصل غرض یې دا شو لیکن نو دویمې خبرې تاسو